ګرانو مینوالو السلام علیکم. نن زه غواړم چې د پښتون تحفظ مومنټ په حواله سره سمول کې یا زمونږ بعضی مرګري داسې خبرې کوي چې دا غیر نیگیټیو خاصه توګه باندې چې هغه ورځ د پاک فوج د ترجمان د طرفه کم بیان نه هغه ټیم کې ما ویلو چې غیر ضروري او اشتعال انګیز او وسم ویما کومو ګورو نو ګوره داسې قسمه د پی ټی ایم سره چې کوم کاروایی کیږي نو ما په خیال څوک لګیا دی د پاکستان خلاف یو تحریک چلی یا کوشش کوي چې دا خلک د پاکستان خلاف کې انټنشن څنګه چې دوی وی کچره دوی ریډ لاین کراس ک نو موږ به سره ګور چې سړی نه کراس کینو ته ولې وي هغه کلیوالو خبره وي د دوه کسانو جګړه ونه دریم کوستو وي د تبرګیته خیال نشي یو بیا موږ کتل چې محسن منظور پښتون باندې چې کوم دی کراچۍ ته یا سند ته بتلو باندې پابندي ولګول دا کم دغه مت جوړ کړي دی عجیب غونته کې پالیسی دا د دې نه مخکې محسن داول دوبۍ ته روانو پاغه وی سیل باندې نوم دی وي ته باندې دغه هغه سړی پرې مپرې چې هغه باندې کیس یو سبا غره زینه ملک ته یو سړی دی هغه ته د پته دغه د پارلیمنت ممبر دی خود دې نه مخکې ما په خیال د خلکو سره تاسو خیالو چې کله دهشتګردۍ خلاف کوم دوی جنگونه کول پاکستان ریاست نو زیات علاقې د وزیرستان یا قبایلی سیمه ټوله په خوانه قبایلی سیمه متاثر شو کله چې د دې ځای نه خلک راووتو نو هغه ټیم کې هم دا رویه وی چیرې دا قبایل چې کوم دی یا دا ډیسپلیس خلک چې کوم دی به کورشوي خلک چې کوم دی دا به کراچۍ ته نزي یا به دا به لاهور ته نزي او دی دا وی چیرې دا به پیښور پورې یا پښتونخوا پورې وساته عجیب خبره ده کله چې د ویش خبره راشي بیا وی دا ټول پاکستان دی د دهشتګردۍ خلاف جنگ ټول پاکستان کړی دی خو چې کله د مسلو خبره راشي کمړی شوی دی په خیبر پښتونخوا کې پښتانه سیمه کې شوی دی ک تبعی شوی دا الته کې شوی دا ک هر څومره زیاتی جنگ ټول الته کې شوی دی خو ک پیسې راځي یا ک دغه راځي وی نه چې سند متاثر دی پنجاب متاثر اسلام آباد متاثر دی نو دا کاروای نو سره کې زه صرف نن ویډیو زما مقصد صرف دا دی چې زه د خپل مشرانو ته چې پی ټی ایم دیس شي کله چې دا خیالي ما خپل دا کتل دي از پاکستانی زدا خبره کوم چې ګوره دا صرف علي وزیر یا محسن داول یا عبد الله ننګیال یا منظور پښتون نه دي دا سلور قبيله دي غټي قبيله دي د علي شاته چې کوم دی وزیر قبيله بالکل ولاړه ده د کې چاله شک نه دی پکار د منظور شاته مسعود قبيله ولاړه ده د عبد الله شاته بیٹنی ولاړه ده او د محسن شاته داول ولاړ دي وجه دا غي دا چې تاریخي مونږ وګورو نو دا قبایل چې کوم دي د انګريز د وخت نه راوخله ترنه پورې دا یو پالیسی وا چې دوی به یو بل سره چنګي مسعود به د داوړو سره وزیر به د مسعود سره د بیٹنی او یو بل سره جنگول کول دی پی ټی ایم د وجه نه چې کله دا پی ټی ایم جوړ شوی دی نو زیاتره ما کتلی دي او ما ته ریپورټس هم دادي چې د دې قبيلو ترمنځ کومه مسلې وي هغه مسلې وس چې کوم دی هغه وزیر د مسعود به دي نشي د مسعود وزیر او د بیٹنو دغه او هغه د پی ټی ایم کړی دغه وجه دا څنګه چې مووي چې دا کده چا دا خیالي چې دا سلور لکان دي دا به مونږه اخوا کو و به يرو یا دمکاو به کو ډراو به کو یا داسې مطلب دا دی چې وی وخا وی يروا او وی تروا نو دا به سمما په خیال دا سوچ غلط دی د زور استعمال هڅه هم غلط دی مونږ د بلوچ خلاف زور استعمال کړی دی دا غي نتایج مونږ ته وسه پوری راځي مونږ په کراچۍ کې استعمال کړی دی نه پوری هغه مونږ دغه کو مونږ په بنگال کې استعمال کړی دی تر نه پوری هغه مونږ کوم د پاکستان سفر کیږي نو زبر دا وایم چې د خدای لپاره په زور ځان له دشمنان پیدا کول چې کوم دی دا غلطه پالیسی ده کدا ریاست کې یا د ریاست ادارې کې نو ټوټلی غلطه پالیسی ده دا لکان چې کوم دی دوی راوتی دي دوی آئینی حقوق غواړي دا د هر چا حق دی په جمهوریت طریقې غواړي بالکل डी जी एस पी आर صاحب دا خبره بالکل ټیک وا چې پی ټی ایم تر اوسه پورې بالکل وایلنس نه کړی ډیره خبره ده نور به هم نه کوي دا غوي جمهوریت طریقې سره راځي هغه خپل حقوق غواړي آئینی حقوق غواړي تبعی شوی دا د غیر ریهابیلیټیشن غواړي نو زه دا وایم چې جمهوریت طریقه دا یو پولیټیکل پروسس دی نو دا پولیټیکل پروسس سره چې کوم دی دا مسلې حل کول پکاري نه چې د زور سره او چا چې د زور استعمال کړي دی نو هغه د پاکستان دشمن ته دا غیر فائدہ رسیدلی دا وس کم څوک دا سوچ کوي چې موږ به د زور استعمال وکړو موږ به کوم دی د سازش استعمال وکړو دا غیر د وجه نه سازش په ځای باندې پوزټیو موومېنټ دی پوزټیو طریقې سره چې کوم دی دا مخکې بوتل پکړ دی او همیشه کو څوک هم دا سوچ کوي چې د طاقت استعمال نو ما په خیال باغی کې احتیاط نه بلکې د طاقت استعمال بالکل نه دی پکار د خپل خلکو خلاف او دا د تویما چې دا صرف سلور لکان نه دي دا سلور غټي قبيله دي او د دوی خواته شاته بیا ما ته خپل پته ده چې زه ګورم پښتون ډایسپورا چې کومه ده هغه هم د دوی شاته سنه یو پښتون نه ک پنجابي دي ک سندي دي ک ماجر دي ک بلوچ دي د دوی د خبرو سره هغه بالکل اتفاق کی نو چې ټول قوم کې متفق دي نو ما په خیال یو سو تعالی ازما او تم پکار دي چې غوم لک په دې باندې سوچو کی د طاقت په ځای باندې
پولیټیکل او جوډیشل یا یو د صلح په ذریعہ باندې د مسلو حل پکار دی نه چې د زور په ذریعہ.